دا به د ماکه وشوله، پلار مې پکې مړ شو، ورور مې پات شو. ستا پلار او ورور؟ هغه پکې پات شو. بس د دغه شان شوم چې دا بله خپه مې له دې ځینې واله د دې ټوله خوږ د دې نه راغبرګېږي. ما دونه راځي نور نه راځي. دا لاس مې پکې ټول خوږ و، د دې ځینې واله د دا ټول لاس مې خوږ دی او دا په دې ځای باندې کټ کونډۍ باندې کټ شوې ده او ټول عمر به دغه ډنګورو ګرځم. هغه خپه مې مخکې خستې وه، ډېر مخکې دغه لالې خستې وه، نو اوس هم پیسو وس نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق الحمدلله د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی. ګرانو کتونکو، دا معاملات د الله سره ټیکول دي، چونکې یو خوا زموږ په دې سیمه کې په پاکستان کې بیا په پښتونخوا کې سیاست نه یو داسې خبره جوړه شوې ده چې په هغې کې خلکو الله او د الله د رسول هغه احکامات چې کوم دي هغه په شا کړي دي او د امدادونو پیمانه یې داسې لګولې ده چې علب خان شیرپو خو سیاست هم کوي، صحافت هم کوي، سوشل ورک هم کوي. نو چې خر ته پته را چې زه سیاست هم کوم، صحافت هم کوم، خو سوشل ورک چې زه کوم نو دا خالص د الله د رضا لپاره. دې کې خپلوان پردي دا همدغه کیمره همدغه وجه ده چې د دیر نه خلک راځي، د سوات نه خلک راځي، د نوخار نه خلک راځي او دا زنانه د باجوړ نه راغلې ده او د یوه خپه چې کومه ده دا په دغه ترهګرۍ کې کټ شوې ده. یوه خپه نه کټ شوې ده، دوه بچې دي او خاوند دی چې کومه دی زوی په دی او هغه د کار جوګه نه دی. نو مجبورې غریبې بېوسۍ دې ځای ته راوستله. خپلې خبرې شریکې که ژوند څنګه تېرېږي؟ اوس د الله سره هم شته وروره، نور هم نشته دی. د الله په سره ناست دی. دغه هم خاوند دی، یو ورځ 10 روپۍ امداد کړی، بل کړی، وخت هم تېر شي چې نه به دغه شان الله په در ناست دی. داسې وخت راشي چې زموږ د چیړې ډوډۍ پته هم نه لګي. دا جنکۍ ما ته جاړي، ګاونډ دی، نور واړه چېرته څه چې دغه بس کباړ والا راشي دوکان نه چې څه والي، دا زما بچي هم واړه دي، دا هم پسې جاړي، خو زما څه 2 روپۍ درک نه لګي، هم داسې ناست یم. نو زه کله واړه وم هم په خپله هم وجاړم، زما وس نه کېږي، پلار یې دغه شان بوډا دی، وس یې نه کېږي، مزدوري نشته، بل څه نشته، کور دغه شان ناست دی، کور هم نشته، کله یو کور له کډه وړو، کله بل له وړو، خپل کور هم نشته دی. او چې به بیکار کور لاړ شو سړي ته مو دا کار وکړه دا چې کار وس یې کېږي وکړي چې نه وي دې کور نه کډه چوته کوي بل نه لاړ شئ. نو په کار کې موږ 2-3 کوره بدلوه. نو اوس چې تلي وه کور کې سړي څه اوبوخر کوي، په هفته کې یو ځل د 2-3 ګنټې اوبوخر راځي، نور ته به یوه به د کار مار نارې وایي معمولي لږ څه شي وایي د کور نه کاډه چوته کوي. نو داسې کور کې اوس ناست یو چې اوبه راته نشته، بجلي نشته، شیشې اوس هم نه کېږي. دا واړه دي دواړه دغه شانې د ګرمۍ د لاسه به دانې راوختې دی. وګوره ټول سرونه ډک شي، هغې سر ټول ډک دی، په مخ یې دانې راوختې د ګرمۍ د لاسه. د شیشې اوس زموږ نه کېږي چې شیشې پکې موږ ځان ته ولګو. بس الله ته هم پته وي، انسانانو ته نشته، الله پاک موږ ګرځېني. دا به د ماکه وشوله، پلار مې پکې مړ شو، ورور مې پات شو. ستا پلار او ورور؟ هغه پکې پات شو. بس د دغه شان شوم چې دا بله خپه مې له دې ځینې واله د دې ټوله خوږ د دې نه راغبرګېږي. ما دونه راځي نور نه راځي. دا لاس مې پکې ټول خوږ و، د دې ځینې واله د دا ټول لاس مې خوږ دی او دا په دې ځای باندې کونډۍ باندې کټ شوې ده او ټول عمر به دغه ډنګورو ګرځم. هغه خپه مې مخکې خستې وه، ډېر مخکې دغه لالې خستې وه، نو اوس هم پیسو وس نه کېږي لکه چې کریانې مريانې وکړو. خپه زما خرابه شوې نه شم اچېلی، ګرځېدی څه پکې نه شم، نه یې شم د خپله. باجوړ کې چې کومه 14 نوه شوه هغې کې ستا ورور هم شهید شو، پلار مې پکې شهید شو. ته اوس چېرته روان وې؟ زموږ چېرته تللو دغه تللو دغه له دې ښکته بازار ته راغلي، ورور مې چېرته ته ماته ویل راځه چې ته هم راسره لاړه شي، پلار مې بس واپس بېرته کور ته تللو به دغه شانه شو. نو زه پکې لمر نه بچ شوم، 3 میاشتې بیا هسپتال کې پرته وم. نور یې څو وروڼه دي؟ یو څوک هم نشي، دغه یو ورور هغه مړ شو، بس پلار مور مې چې وه مې نکاح خرڅه کړله نورو ترونو. نو زه به د ترونو سره اوسېدم چې د دې سړي زما تپوس وکړو، بس نیکه مې ته 40,000 روپۍ واخیسته د دې سړي له درې ورته مه داسې ورڅه کړم، نه یې ماله جامه پیزار سیم ماله وانغېسته، نه د دې وس کېده. نو بس زما د چیرې پیالۍ د رقم نه لګېد. نو بیا چارې چې پیالۍ راکړې، چارې چې چاینک راکړې چې نو دغه شانه به ناست وو. په 40,000 روپۍ بس په 40,000 روپۍ درکړې غواړم جیب شان خرڅه کړم. نکاح څوک نه یې لیدلی؟ نه دغه نه مخامخ دی. وی د شپې د ورځې تپوس د دې چا کلی خو نه یې دی کړی. نن پورې زما د 11 کاله د واده وشي، زما ته لا تش مسکال هم نه دی کړی چې دا مړه کو ژوندی دی چې سیند ته مچېله کو د انسانانو باندې واده په ما یې بېرته سترګې نه دي لګولې د نن پورې چې خپل پلار ورور مې نه و، مور مې خرڅه کړې وه، ترونه په چا څه کوي، نیکه مې بله ښځه کړې وه، زما یې پروا بېته نه ده کړې، خپله نیا مې مړه وه، مور مې څه ولیدله چې مور خو زما خرڅه کړې نشته دی، هغې خرڅه کړه.
هر څه کړه هغه دې نه ده لیدلی ده. نو نه مې ده نو چې په دې چې زه یې نه پرېښوستم بله خواته نو هسې ګوري که نه با جوړ کړي هم ګوري کېدای شي خپل خپلوان دې هم ګوري. خون به سوال ګوري. جواب ورته وکړه مور سره ملاقات کول غواړي. نو زه مور ولې زه یادېږي دي څه وکړم یو ځل مې لیدلې وه او بیا مې ونه لیدل کوم ځای کې لیدلی؟ نه که باجوړ کې وه په هغه ځای کې خو زه بیا ورڅه خواته نه پرېښوستلم خوا د بن هغې په بنو بنجو ورکړې وه نو هغه بنې ډېره جنګېره کوه زه بیا له خواته نه پرېښوستم دا د دا خوا ځای نه درته راځي چا وښوده چې هغه لاړ شه. دلته چارسدې ته راغلې وم هسپتال ته او اوس مې نه کېدم چې هغه هسپتال کې ما نه علاج وکړو نو زما نه یې 1200 روپۍ غوښتلې نو یوه ښځه وه الله پاک د آخرت او دنیا خوشحاله کړي سره زموږ ستاسو سره هغې ما لکه هغې ما بیا 1500 روپۍ راکړل وه ډاکټرانو ته یې سوال ځکه د 1500 روپۍ دوی ول ورکړئ او خیر در الله په رضا ورته نورې پیسې پرېږدوئ نو چې هغې ما هغه 1500 روپۍ راکړل هغه مې پکې ورتللې او د صرف 100 روپۍ راسره کرۍ پاتې شو چې کور ته پې لاړم نو هغه چې بیا هغې ما ته دا زیری وخوستې وایي دلته ورشه نو دا خو کومک به وکړي تر الله سره دې شته او نور یې د نشته دی خپل موبایل نمبر ووایه. 0306 5912 642 بیا ووایه. 0306 5912 642 ګرانو کتونکو دا ویډیو د سره شیر هم کې په موږ هم اعتماد نه وي ایخ په نیغه د دوی سره امداد وکړي تعاون ورسره وکړي چې دا پکې ځان له دا خپم والي او خو ډېر کومک او مرسته هم وکړه ډېر غمونه یې لیدلي دي رور مرګ یې ولیده پلار مرګ یې ولیده د مور خرڅ یې ولیده خپل خرڅ یې ولیده خپل به هم سارمانونو هغه یې ولیده بیا هم دغه خاوند دی مننه کوم چې دومره خیال ساتي د دې معذورې او چې په کوم کور کې معذوري او د معذورې خیال ساتي وړوکي وي غټ وي هغه کور باندې رحمتونه راورېږي برخل په دې زنانه باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي زموږ د طرف نه چې کوم دی نو دا لږ لوښي دي او څه دغه یې دا به قبول کړي ښه الله دې پتې حاجتونه پوره کړه الله پاک دې جنت فردوس نصیب کړه الله پاک به دې خیر کړي ښه ستا آخرت او دنیا خوشحاله کړه الله زړه حاجتونه زموږ سره پوره کړه خو زموږ د الله سره شته وروره په خپله دې سړی ولیده نور هم نشته دا خو یوه دیاړي وکړم په دې مړه کې رګ دی پر یوه خپې ورسره درد راځي بس بیا دې تپ توپ پروت بیا نشي راپاڅېدی خو په دې چې زما دا وړې جینکۍ دی په خپله دغه شان ځم خو زه روغه نه پردی څه کار مارم کولی چې دغه شان خپل پردی مې وس نه کېږي خپل هم دغه شان ایران متاز یم د دې ډنګورو سره زما ځانده کور دی بله ښځه یوه زوی و هغه ته جدا شوي دي هغه زموږ سره نشته دی په دې سره د دې ډنګورو سره زه ځم جارو کړم ډوډۍ هم پخه کړم وړم واغم لوښي مې اوبه راکه نشته اوبه د بل کوره راوړم د ګاونډیانو د کوره اوبه راوړم د دې ډنګورو سره ما باټۍ اخیستې اوبه پکې راوړم دا جینکۍ ما ته جاړې ما ویل ځم زه وسکنې له راوړم که نه زه د لوښه له راوړم جامو له راوړم که نه زه پې تاسو ولم بم نو زما له دې ودلم به ونې وسم نه کېږي چې زه په دې ځای اوبه راوړم او زه پې دی ولم نو زه دا کور که دی بوځم چې زه دا ورم چې دا مخې بېرته راځي نو دی نه خولې بېږي نو ځای نه وړاندې دی او په سرو غرمو باندې زه ځم راځم نو زما دونه وس نه کېږي چې زما هغه اوبو راته په کور کې هم زما بس وه بس الله پاک مې شته دی نور تاسو مې د خاوند هم ولیده بچي هم تاسو ولیده زه هم تاسو ولیدم چې بس هېڅ هم نشته خاوند دې سپین ږیرې او د دې دا سختې کړمې د هغې نه پس هم پې تېرېږي دا ورته اسانه کې ضرور ورسره مدد